السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ډیر د افسوس او ډیر د جړا مقام دی چې هلک سره زنا کړی دا او بیا هغه ویډیو په سوشل میډیا باندې هم ور کړی دا. ملګرو کو تاسو هغه ویډیو قتل غواړي نو مهرباني وکړئ کو تاسو زمونږ چینل کې نه وي نو زمونږ د چینل مهادر سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره د ټالی بټن وهي چې تاسو ته زمونږ خبر ډیر زر در رسی. ملګرو ډیر د افسوس او ډیر د جړا مقام دی چې زمونږ ملک هم هنج جنس پرستی ډیره سیوا شوې ده. ملګرو د هم جنس پرستی دا مطلب دی چې جینې به جینې سره زنا کوي او هلک په هلک سره زنا کوي. ملګرو یو هلک بل هلک سره زنا هم کړی دا او د ځان نه بیا ویډیو هم کړی دا او هغه ویډیو هغه په ټیک ټاک باندې اچولې ده چې زمونږ ویډیو وایرل شي او زمونږ فالوورز هم سیوا شي. ملګرو دا ډیره د بې شرمۍ مقام دی، دا ډیره د جړا مقام دی ځکه چې د هلکان به د چا رونه وي، د چا به زامني، د دې ماماګانې مې د دوی به ترونه هم وي. هغه دومره د هلکان نه پیږي چې ګوره تاسو کوم غلط کارونه کوي. الله پاک دې په موږ ټول باندې پردې راواچي او الله پاک دا رنګ هلکان هلاک او تباہ او برباد کی ځکه چې همدغه رنګ هلکان د لاسه زمونږ معاشره خرابېږي او چې نن دوی هلکان خپلو کې غلط کار وکړو داسې به سبا نور هلکان راپاسي خپلو کې به غلط کار وکړي او په سوشل میډیا باندې دا ویډیو وخیږي. دې سره زمونږ چې کوم روان نثر دی د هغو په ذهن باندې ډېر غلط خیالات جوړېږي. حکومت له پکار دی چې زر تر زر دغه دوه هلکان گرفتار کړي او هغو ته د سریام سزا ورکړي چې آینده څوک دغه رنګې هم جنس پرستی غوندې ویډیو ونه خیږي ځکه چې دې سره زموږ ناجوان ټول تباه او بربادېږي.